ښوونځی ستاسې په کور کې د لویه بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د انعکاس راډیو تلویزیون لیدونکو اورېدونکو په خاص ډول ګلالیو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول راته خوښ خوشحاله او صحتمند یاست. په خپلو کورونو کې د خپلو تلویزیونو ترڅنګ ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړی پروګرام له موږ سره وینئ. زه استاد میر احمد مهماني ستاسې لپاره د 12 ټولګي د ریاضي ښوونکی یم. ګلونو زده کوونکو تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ او ستاسې درس د نورمال منحني لاندې مساحت پیدا کول او د هغې سټنډر کول دي. څنګه موږ کولی شو د نورمال منحني لاندې مساحت پیدا کړو، د هغې سټنډر کولو باندې کار کوو. توجه مو غواړم را سره پاتې شئ. ګلونو زده کوونکو که چېرې تاسې سکرین ته متوجه شئ د تلویزیون، نو دغلته کوم لیکل چې دي دغه تاسو ته زه وایم متوجه اوسئ ورته. که چېرته موږ او تاسې وغواړو دغه نورمال منحني د دغه لاندې مساحت د دغه محور او دغه ترمنځ مساحت پیدا کړو، نو ګلونو زده کوونکو دغه د ایکس تصادفي متحول چې د ایکس یو او ایکس دوه ترمنځ واقع دی، د دې د مساحت د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو داسې یوه رابطه وایو چې اف ایکس دا رنګه چې لوی تر ایکس یو کوچنی تر ایکس دوه وي دا مساوي کېږي انټیګرال د ایکس یو نه تر ایکس دوه پورې، د ایکس یو نه تر ایکس دوه پورې په دغه فاصله یا په دغه انتروال کې د اف ایکس ډي ایکس تابع انټیګرال دا مساوي کېږي د ایکس یو نه تر ایکس دوه پورې. اف ایکس ډي ایکس دا موږ او تاسو تیر درس کې ولوستله د نورمال منحني دا د تابع موږ او تاسو تیر درس کې لوستې وه چې دا قیمت و چې یو پر اس در ضرب دوه پای زیر اجازر ای په توان د منفي یو پر دوه ایکس منفي ایکس بار پر اس کل مربع. موږ لوستي وو چې اس معیاري انحراف دی، ای یو پای ثابت عددونه دي، ایکس تصادفي متحول دی او ایکس چې دی موږ او تاسو دپاره څه دی اوسط دی. کولی شو دغه رابطه په لنډیز شکل باندې موږ او تاسو په دې ډول باندې هم ولیکو. یعنې که چیرې موږ او تاسو وغواړو د نورمال منحني لاندې دغه مساحت پیدا کړو، نو موږ او تاسو ته دغه رابطې څخه څه کوو استفاده کوو. ګلونو زده کوونکو د نورمال توضیح احتمال محاسبه ساده کار نه دی. د نورمال توضیحګانو د منحني لاندې مساحت محاسبه اوږد جدولونو ته اړتیا لري چې عملا دا کار ګران دی. کولی شو چې د جدول د جوړولو شکل د احصایوي ډیټا د سټنډر کولو په واسطه باندې موږ او تاسې حل کړو. سټنډر کولو په واسطه چې موږ او تاسې کار کوو هغه د سټنډر کولو رابطه زموږ او ستاسې سره په دې ډول ده، یعنې په دې معنا چې کولی شو ایکس پورې اړوند تصادفي متحول چې د نورمال توضیح لرونکی دی د لاندې اړیکې په واسطه پیدا کړو چې زیډ مساوي کېږي ایکس منفي ایکس بار تقسیم پر څه شی اس. ایکس تصادفي متحول ایکس بار اوسط او اس څه شی دی معیاري انحراف دی. دلته زیډ د سټنډر نورمال متحول په نامه او منحني ته د سټنډر نورمال منحني په نامه یا د نورمال احتمال منحني نومول کېږي. په یاد ولرئ چې د زیډ سټنډر وي متحول تل د صفر اوسط لرونکی او یو معیاري انحراف دی. همدارنګه د نورمال منحني او افقي محور ترمنځ مساحت له اټکل شوي واحد سره برابر وي. ګلونو زده کوونکو چون موږ او تاسې ولوستو چې د زیډ قیمت چې دی ایکس منفي ایکس بار تقسیم پر اس دی، نو موږ او تاسو چې هغه کومه رابطه مخکې ولوستله چې ایکس منفي ایکس بار تقسیم پر اس کل مربع په هغه رابطه کې د ایکس منفي ایکس بار پر اس د هغه په ځای موږ او تاسې خپل قیمت چې دغه زیډ دی دلته دا لیکو. نو لیکو چې د اف تابع زیډ لوی تر زیډ یو کوچنی تر زیډ دوه دا مساوي کېږي زیډ یو نه تر زیډ دوه پورې. دغه تابع لپاره موږ او تاسې کار کوو یو پر اس ضرب دوه پای زیر اجازر ای په توان د منفي دا منفي علامه ته واو ایکس منفي ایکس بار تقسیم پر اس کل مربع او د هغې په ځای موږ او تاسې دغه قیمت زیډ لیکو زیډ کل مربع تقسیم پر دوه. دا رابطه په لنډیز شکل باندې د نورمال توضیح منحني ده، په دا موږ او تاسو په دغه شکل باندې څه کوو لیکو. ګلونو زده کوونکو د نورمال توضیح د مساحت لاندې د پیدا کولو لپاره دغه یو جدول ترتیب شوی دی، خو دومره تاسو باید یاد وي ګلونو زده کوونکو چې دغه جدول چې دی د زیډ د مثبتو قیمتونو لپاره ترتیب شوی دی. یعنې که چېرته موږ او تاسې سره د زیډ قیمت منفي لاسته راشي موږ او تاسې بیا هم هغه مثبت نیسو. دغه قیمتونه چې دی موږ او تاسې د زیډ د مثبتو قیمتونو دپاره لرو. که چیرې موږ او تاسې ته ګلونو زده کوونکو د زیډ داسې یو قیمت لاسته راکړي چې مثلا 1.0 1.0 موږ او تاسو به دلته د جدول نه څنګه د قیمت لاسته راوړو. دا د زیډ دپاره مثلا قیمت دی. د دې قیمت چې موږ او تاسو ګلونو زده کوونکو کله دغه قیمت جدول کې پیدا کوو نو موږ او تاسو به د یو په سطر کې ځو او د صفر په ستون کې به موږ او تاسې راکېوځو. دا ګلونو زده کوونکو زموږ او ستاسې د یو سطر شو او د صفر ستون کې به راښکته کېږو. نو زموږ او ستاسو ځواب به 0.14 وي. که چېرته مثلا موږ او تاسو وغواړو د زیډ دپاره مثلا داسې یو قیمت ولیکو چې زیډ مساوي کېږي دا ګلونو زده کوونکو په داسې شکل باندې موږ او تاسو ولیکو چې 1.4 مثلا داسې یو قیمت موږ او تاسو ته لیکل شوی چې 1.42 مثلا دا شو. نو ګلونو زده کوونکو دلته موږ او تاسې په 1.4 سمه ده دا اصلا په یعنې 14 راځي، خو دلته موږ او تاسو د عدد په دغه حساب باندې دا موږ او تاسو ته په اشاري شکل وایو. په دغه سطر کې ځو او په 0.2 دا سطر سره نیول کېږي، په 0.2 ستون کې راښکته کېږو. نو موږ او تاسو بیا دغه څیزو ګلونو زده کوونکو دلته ځو او په دوم ستون کې راښکته کېږو. نو 0.22 دا به زموږ او ستاسو دپاره بیا د زیډ دپاره هغه څه شی وي ګلونو زده کوونکو قیمت و چې کوم به موږ او تاسې لاسته راوړی وي.
ګلونو زده کوونکو که چېرته تاسو سکرین ته متوجه شئ مثال تاسو ته په سکرین باندې راغلی دی چې د څښلو نوشابې د بوتلونو د ډکولو دستګاه داسې تنظیم شوې ده که 952 ملي لیټره نوشابه په بوتل کې واچوي د دې نوشابې میزان چې د نورمال توزیع او سطح 952 ملي لیټره او معیاري انحرافي 4 ملي لیټره دی د دې احتمال چې بوتل د 952 او 955 ملي لیټرو ترمنځ نوشابه ولري څومره دی منګ او تاسو ته د زیډ قیمت چې تیر درس کې منګ ولوسته چې په دې شکل باندې منګ او تاسو لاسته راوړو چې ایکس منفي ایکس بار تقسیم پر څه شي باندې پر معیاري انحراف د 952 ملي لیټرو لپاره منګ او تاسو کار کوه ملي لیټرو لپاره څنګه کار کوو ګورئ ګلونو زده کوونکو متوجه شئ وبلیکو چې زیډ مساوي کیږي ایکس منګ او ایکس قیمت منګ او تاسو سره 952 شو 952 منفي اوسط ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو ته راکړی دی اوسط زموږ او ستاسې 952 دی د ایکس یو قیمت خو هم 952 دی او د ایکس دوه قیمت ګلونو زده کوونکو چې موږ او تاسو ته راکړل شوی دی 955 دی او معیاري انحراف چې موږ او تاسو ته راکړل شوی ګلونو زده کوونکو که سوال کې وګورئ څو دی 4 دی نو موږ او تاسو اول د 952 ملي لیټرو لپاره کار کوو 952 منفي 952 تقسیم پر اس څومره دی 4 بالاخره دا مساوي شي 0 پر 4 او بلا مساوي زیډ قیمت به مساوي له چی سره شي 0 سره شي البته دا منګ او تاسو سره د زیډ یو قیمت شو د زیډ دوه لپاره ګلونو زده کوونکو منګ او تاسو بیا کار کوو لیکو چې ایکس منفي ایکس بار تقسیم پر اس د ایکس لپاره منګ او تاسو کار وکړو قیمت منګ او تاسو ته معلوم دی ګلونو زده کوونکو چې 914 منفي 952 تقسیم پر اس منګ او تاسو سره څو دی 4 دی ګلونو زده کوونکو 955 نه چې 952 تفریق کو څو لاسته راځي 4 چې په 4 تقسیم کو څو راځي یو یعنې موږ داسې لیکلی شو چې احتمال د دې چې زیډ لوی او مساوي وي د 0 څخه او کوچنی او مساوي د 1 څخه وي دا مساوي کیږي متوجه شئ ګلونو زده کوونکو د دې قیمت مساوي کیږي څه سره اوس کو ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو دوهم جدول ته مراجعه وکړو دوهم جدول کې موږ او تاسو ګورو که چېرته موږ او تاسو په یو سطر او 0 ستون کې راښکته شو نو 0.4 دی دیارلس که تاسو وګورئ نو 0.3 یعنې دومره احتمال لري ګلونو زده کوونکو چې د 952 څخه تر 955 ملي لیټرو پورې هغه بوتلونه چې شی ولري نوشابه ولري کولی شئ دا تاسو داسې هم ولیکئ چې 4.13% د فیصد په شکل کې لیکئ دا بیا دومره موږ او تاسو په دې شکل باندې شی کولی شو لیکلی شو چې دومره احتمال ولري دویم مثال دی ګلونو زده کوونکو دویم مثال د تاسو متوجه شئ په یو خاص مضمون کې د زده کوونکو د نمرو د نورمال توزیع او سطح اوې او معیاري انحراف 8 دی له نورمال سټنډرډ جدول څخه په ګټې اخیستنې سره له 450 څخه تر 4 نمبرو پورې فیصدي شی کې تاسو پیدا کړئ دلته وګورئ ګلونو زده کوونکو د ایکس مساوي 450 لپاره موږ او تاسو په دې شکل کار کوو چې زیډ یو مساوي کیږي دا زیډ یو مساوي کیږي ایکس منفي ایکس بار تقسیم پر اوسط ایکس موږ او تاسو سره 450 دی منفي ایکس بار څو دی اویا دی تقسیم پر اوسط موږ او تاسو سره 8 دی دا مساوي شي ده 450 منفي اویا 450 چې اویا کم کو ګلونو زده کوونکو د اویا مطلقه قیمت زیات دی لسونه 4 کم کو شپږ پاتې کیږي دلته څو پاتې دي شپږونه چې 15 پاتې کو کم کو ګلونو زده کوونکو یو علامه منفي نیول کیږي تقسیم پر څو باندې 8 باندې نو بالاخره زیډ یو به مساوي شي ده منفي 14 پر 8 او دا مساوي شي ده منفي 14 تقسیم 8 منفي 2 دا موږ او تاسو سره د زیډ یو قیمت شو همدارنګه ګلونو زده کوونکو اوس راځو د زیډ دوه دپاره زیډ دوه دپاره موږ او تاسو داسې یو کار کوو د ایکس مساوي 4 لپاره کار کوو د ایکس مساوي 4 لپاره د ایکس مساوي 4 لپاره د دې لپاره داسې کار کوو چې 4 منفي اویا تقسیم پر 8 دا مساوي شي ده 4 نه چې اویا کم کو څو پاتې کیږي ګلونو زده کوونکو 14 تقسیم پر 8 باندې که چیرې دا تاسو ګلونو زده کوونکو اختصار کوي تقسیم کوي 1.15 په دې شکل لاسته راځي اوس موږ او تاسو څه کوو موږ او تاسو د هغه عمومي احتمال پیدا کوو چې موږ او تاسو نه کمې غوښتل شوی نو موږ لیکو چې احتمال د دې چې زیډ لوی تر دلته د عدد موږ او تاسو ته منفي 2 راغی لوی او مساوي تر منفي 2 کوچنی او مساوي تر 1.15 وي نو دا موږ په دې شکل لیکو چې احتمال د دې چې زیډ لوی او مساوي تر څو وي ګلونو زده کوو 0 او کوچنی او مساوي تر 2 وي جمع احتمال ده زیډ لوی او مساوي تر 0 کوچنی او مساوي تر 1.15 دا په دې شکل باندې لیکو
اوس ګلونو زده کوونکو موږ او تاسې دغه قیمت هم له جدول نه اخلو، دا هم موږ او تاسې د جدول نه اخلو. د دغه قیمت پیدا کولو کې ستاسې په کتاب کې په اول ځل چې دا قیمت چې لیکل شوی ستونزه موجوده، اشتباه یې کړې ده، خو لاندې چې بیا قیمت لیکلی صحیح دی. نو موږ او تاسې ګلونو زده کوونکو په دوهم سطر او صفر ستون کې موږ او تاسې راښکته کیږو چې دلته موږ او تاسې لاړ شو ګلونو زده کوونکو په دوهم سطر او صفر ستون کې داسې ګلونو ته لاړو، دا دی 0.42. نو د دې لپاره موږ او تاسې سره قیمت 0.42 شو، د دې لپاره چې څومره 0.42 جمع. د دې لپاره اوس ګلونو زده کوونکو موږ او تاسې ګورو په 1.1 په دغه سطر کې زو په پنځم ستون کې موږ او تاسې راښکته کیږو. داسې تاسې لاړ شئ ګلونو زده کوونکو هلته راکېوځئ 0.4599. نو د دې ځواب چې دی 0.459 دی. اوس په سره دا جمع کو ګلونو زده کوونکو 2 او 9 څو کېږي 11، 9 او 9 څو کېږي 14 او 1 19، 15 او 2 څو کېږي 12، 12 او 1 14، 4 او 4 8 او 1 9 0 0 4 خانه اشاریه لرو 0.3 و 1. دا ګلونو زده کوونکو موږ او تاسې سره هغه احتمال چې دغه عمره احتمال لري کولی شو دا موږ او تاسې ګلونو زده کوونکو د فیصد په شکل چې بیا لیکو، دا موږ بیا داسې ولیکو چې 3.1%، یعنې دومره احتمال لري ګلونو زده کوونکو. ګلونو زده کوونکو زموږ او ستاسې بل درس نمونه اخیستل دي. په ده باندې غږیږو لومړی دا چې موږ او تاسې نمونه وپېژنو، بیا په دې باندې موږ او تاسې کار کوو چې په څو ډوله موږ کولی شو چې نمونه واخلو. مخکې له دې نه چې ګلونو زده کوونکو موږ او تاسې په نمونه اخیستلو باندې پیل وکړو، لومړی موږ او تاسې ټولنه تعریفوو چې ټولنه څه ته ویل کېږي. ټولنه د وګړو یا شیانو هغه مجموعه چې غواړو د هغې غړو په اړه یوه موضوع یا موضوعګانې وڅېړو ټولنه بلل کېږي. مثلا د افغانستان د ټولو ښوونځیو د ښوونکو مجموعه، ګلونو زده کوونکو د افغانستان د ټولو ښوونځیو د ښوونکو مجموعه. دلته موږ او تاسې سره د څېړنې وړ موضوع چې دا د ښوونکو د تدریس موده یا سابقه تدریس دی، دا موږ او تاسې سره هغه د څېړنې موضوع ده. او دلته موږ او تاسې سره ټولنه چې ده، ټولنه موږ او تاسې سره د افغانستان د ټولو ښوونکو ښوونځي دي. یا مثلا زه وایم چې د افغانستان زراعتي پیداوار، دلته موږ او تاسې سره ټولنه چې ده د افغانستان زراعتي پیداوار دي. خو که موږ او تاسو ووایو چې مثلا الو چې دی د افغانستان د زراعتي پیداوارو مثلا یوه نمونه موږ او تاسې سره بیا کېدلی شي. یا مثلا موږ او تاسو وایو چې د افغانستان صنعتي محصولات، دلته موږ او تاسې سره چې دا ټولنه د افغانستان د صنعتي محصولات دي. ګورئ ګلونو زده کوونکو، اوس نمونه موږ او تاسې تیاروو چې نمونه څه ته ویل کېږي. هغه کوچنۍ مجموعه چې له یوې ټولنې څخه په ناڅاپي توګه د یوې موضوع د څېړلو لپاره ټاکل کېږي د نمونې په نامه سره یادېږي. مثال په ډول موږ او تاسې غواړو د یوې لیسې د 12م ټولګي د زده کوونکو د قد لوړوالی موږ او تاسې اندازه کوو چې څومره دی. په دې ډول چې لیسه 12م ټولګي مثلا شپږو دانې 12م ټولګي لري، الف دی، ب دی، جیم دی، دال دی، ه ده. نو موږ او تاسې ګلونو زده کوونکو د دې لپاره هر ټولګي باندې نشو ګرځېدلی، یو ټولګي انتخابو، په هغه ټولګي کې بیا په ناڅاپي ډول 15-16 تنه زده کوونکي انتخابو او د هغوی موږ او تاسې قد اندازه کوو. د هغوی د قد د اندازه کولو په نتیجه کې موږ او تاسو وایو چې دغه لیسې د 12م ټولګي زده کوونکو قد دغومره دی. د نمونې ډولونه، ګلونو زده کوونکو د نمونې په ډولونو کې موږ او تاسې په 2 ډوله نمونو باندې غږیږو، یو ساده نمونه ده او بله ناڅاپه نمونه ده. ګلونو زده کوونکو اوس راځو د نمونې اخیستنې بېلابېلې لارې موږ په څو طریقو سره کولی شو چې مثلا موږ او تاسې نمونه واخلو، نمونه انتخاب کړو. څو طریقې موږ او تاسې سره موجودې دي چې د هغې له لارې موږ او تاسې کولی شو نمونه اخیستنه وکړو. ناڅاپه نمونه اخیستنه د ټولنې ټول عناصر په ټاکل کېدو کې مساوي چانس لرونکي دي. دې ته ګلونو زده کوونکو موږ او تاسې ناڅاپه نمونه ویلی شو. د غنمو بوجۍ ده او موږ او تاسو غواړو چې نوموړي غنم څنګه کړو، مثلا وګورو چې خراب دي که نه، بس لاس کته کوو او غنم تشیه کړو راخلو. داسې دلته موږ او تاسو د غنمو ټولې دانې موږ او تاسو سره مساوي چانس لري چې ټول موږ او تاسو تشیه کړو راجو کړو. یا په یوه خلطه کې 2 سرې ګلولې دي، 3 تورې ګلولې دي، 4 سپینې ګلولې دي، 5 سرې دي. موږ او تاسو لاس کته کوو، سمه ده ګلونو زده کوونکو، او یو ګلوله راجو کوو. دلته د ټولو دپاره چانس مساوي دی چې مثلا ګلوله دې څه قسم وي، سپینه راځي، توره راځي، سره راځي، د ټولو مساوي چانس دی. دې ته موږ او تاسو د نمونې ټاکل ګلونو زده کوونکو په ناڅاپي توګه وایو. سیستماتیکه نمونه اخیستنه د ټولنې عناصرو په منظم ډول کوډ کیږي. دلته ګلونو زده کوونکو د عناصرو ته منظم کوډ ویل کیږي، مثلا 1 2 3 4 5 6 8 نمونې ته دا کوډ ویل کیږي، یا A B C D په دغه شکل باندې ته خپل کوډونه ویل کیږي. بیا موږ او تاسو دغه کوډ د لارې ځان ته ګلونو زده کوونکو چې کولی شو مثلا نمونه ټاکلی شو. مثلا که تاسې وګورئ ګلونو زده کوونکو ځینې پلورنځي دي هغوی چې د جامې خرڅوي، هغوی هر جوړه جامو ته F1 F2 F3 F4 هغوی دغسې کوډونه ورکړي دي. دغه کوډونو له مخې ته ورته ویلی چې F1 جوړ جامې ماته راواخله، F2 راواخله، هغوی دغه کوډ ورکړي هغه نمونې دپاره. تاسې ته همغه نمونه بیا تاسو ته ګلونو زده کوونکو چې شی کوي راخلي.
بل طبقه‌ایي نمونه اخیستنه ده. ټولنه په بېلابېلو متجانسو ډلو باندې ویشل کېږي. په دغه برخه کې ټولنه په بېلابېلو برخو باندې ویشل کېږي او د هغې څخه موږ او تاسې بیا هغه نمونه انتخابو. خوشایي نمونه اخیستنه ده. که ټولنه ډېره لویه وي هغه په بېلابېلو څانګو ویشو او هرې څانګې څخه به یوه نمونه څه کړو ټاکو. په دغه برخه کې ګلونو زده کوونکو ځینې مهم ټکي موږ او تاسې لرو. دغه مهم ټکي د کانکور مهم سوالونه دي. اول د هرې ټولنې عددي ځانګړنې ګلونو زده کوونکو اوسط او معیاري انحراف ته ویل کېږي. دې ته د ټولنې پارامتر وایي. دا به تاسو ګوره ګلونو زده کوونکو سام صحیح په صحیح شکل سره یادوئ چې د هرې ټولنې عددي ځانګړنې اوسط او معیاري انحراف ته د ټولنې پارامتر وایي. اوس دوهم ته تاسې وګورئ د هرې ټولنې د عددي نمونهګیرۍ ځانګړنې ګوره هغه ته وګورئ عددي ځانګړنې دلته د هرې ټولنې د عددي نمونهګیرۍ ځانګړنې اوسط او معیاري انحراف هلته د ټولنې پارامتر دی دلته د ټولنې څه دی اماره وایي. دا هم د فورم سوال دی دا هم د فورم سوال دی. اماره چې د ګلونو زده کوونکو د ټولنې د عددي نمونهګیرۍ ځانګړنې دي او پارامتر چې دی راساً د ټولنې عددي ځانګړنې دي. د نمونې پایلې یا نتیجې د مشاهدې د مقدارونو په عنوان د ناڅاپه متحولینو په بڼه په پام کې نیسو. د x1 x2 x3 نقطه نقطه xn ناڅاپه متحولون یو ناڅاپه نمونه د x تصادفي متحول په نامه سره یادیږي. ګلونو زده کوونکو په دغه برخه کې د نمونې په برخه کې ستاسو د کتاب د تمرین مثال دی هغه موږ ورته راخیستی دی. غواړو چې په دغه مثال باندې تاسو ته ګلونو زده کوونکو کار وکړو. توجه مو غواړم. مثال داسې دی وایي که چیرې n مساوي 25 د یوې ټولنې حجم وي که وغواړو 15 ګونه ناڅاپه نمونې پیدا کړو د هغو نمونو شمیر چې په لاس راځي څومره دی. حل که چیرې د ټولنې د عناصرو شمیر په n لوی n او د نمونې د عناصرو شمیر په کوچني n سره وښایو نو د نمونو د شمیر دا رنګه پیدا کولی شو. موږ او تاسو د ګلونو زده کوونکو د نمونو شمیر غوښتی. موږ څنګه کولی شو چې د نمونو شمیر په لاس راوړو. دلته لیکم ګلونو زده کوونکو د نمونو شمیر. توجه مو غواړم. دلته ګورئ ګلونو زده کوونکو د نمونو شمیر. د نمونو شمیر دا مساوي کېږي n فوق n. دلته ګورئ تختې ته ګورئ تختې ته څملی ما تلویزیون درته لګېدلی دی ښه ښایسته پکې درته چالان دی ایر کنډیشن درته لګېدلی دی مزې کوئ ګلونو زده کوونکو. نو تختې ته وګورئ چې یو څه یاد کړئ. سمه ده ګلونو زده کوونکو متوجه اوسئ پوره. n د n په ځای به موږ او تاسې قیمت ولیکو 25 فوق 15. اوس خو دا تاسو ساده کولی شئ دا خو تاسو تېرو درسونو کې لوستي دي. 25 فاکتوریال پر 15 فاکتوریال ضرب 25 منفي 15 فاکتوریال. اوس څه کوو ګلونو زده کوونکو دې ته موږ او تاسې لږ انکشاف ورکوو. دغه 25 د 25 نه چې 15 کم کوو ګلونو زده کوونکو شل کېږي. دا 25 به د شلو پورې انکشاف ورته ورکوو به یې غځوو. 25 ضرب 40 ضرب 30 ضرب 22 ضرب د 21 ضرب د شل فاکتوریال تقسیم پر 15 فاکتوریال. 15 کولی شو انکشاف هم ورته تاسو ورکړئ چې ولیکئ چې 1 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 15 او ضرب 15 نه چې 15 کم کو شل فاکتوریال. شل فاکتوریال به د شل فاکتوریال سره خلاص. یو په 2 کې 2 2 ضرب 2 40 یو 4 4 3 4 12 یو 3 3 یو 3 3 یو 15 15 15 15 25. بالاخره ګلونو زده کوونکو د نمونو شمیر چې موږ او تاسو سره لاسته راغی 15 ضرب 23 ضرب 22 ضرب 21. دا چې ګلونو زده کوونکو تاسو کله سره ضرب کوئ په خپل منځ کې دا به تاسو ته یو عدد درکړي 53 یو سلو دېرش 53 زره یو سلو دېرش. یعنې که چېرته ګلونو زده کوونکو که n مساوي 25 د یوې ټولنې حجم وي او موږ او تاسو وغواړو 15 ګونه ناڅاپه نمونې پیدا کړو نو په دې صورت کې موږ او تاسو وایو چې د دې څخه موږ او تاسو ټول 53 زره یو سلو دېرش نمونې څه کولی شو جوړولی شو. ګلونو زده کوونکو زموږ او ستاسې بل درس د نمونې د اوسط توضیح ده. په دغه درس باندې غږیږو راسره پاتې شئ. تلویزیون سکرین ته تاسو وګورئ ګلونو زده کوونکو د نمونې د اوسط توضیح. وایي که چیرې x1 x2 x3 نقطه نقطه او xn د یوې ټولنې د fx احتمال تابع ناڅاپه نمونه وي په دې صورت کې د ناڅاپه نمونې احتمال توضیح عبارت ده په داسې شکل باندې لیکو چې x دا موږ دا x چې د موږ تاسو سره ګلونو زده کوونکو تصادفي متحول او fx چې دی د دې دپاره د تابع توضیح چې ده x1 x2 نقطه نقطه xn یو پر n یو پر n. دغه n چې دی دلته موږ او تاسو سره دغه x1 x2 x3 xn دا موږ او تاسو سره دغه ګلونو زده کوونکو څه دی شمیر موږ او تاسو ته راښیي.
د ایکس بار ان متحول اوسط دا موږ او تاسو کولی شو چې په طرفه میو سره وښیوه. د متحول واریانس موږ او تاسو کولی شو چې په یو ایکس بار ان دا مساوي کېږي یو پر ان ضرب ډلتا په دې سره وښایو. همدارنګه کولی شو چې نمونهي واریانس موږ او تاسو له دغه رابطې څخه په لاس باندې راوړو په داسې حال کې چې دغه رابطه چې موږ او تاسو ولوسه دا نمونهي اوسط دی، میو د ټولنې اوسط دی، دلتا مربع د ټولنې واریانس دی او اس مربع د نمونهي واریانس موږ او تاسو ته راښیي. ګلونو زده کوونکو لومړنی مثال دی. وایي د لاندې ټولنې ټولې دوه ګونې ممکنه ناڅاپه نمونې د ځای په ځای کولو سره وټاکئ. موږ او تاسو ته اف ایکس مساوي کېږي دا راکړي چې یو پر څو درې او د ایکس دپاره موږ او تاسو ته قیمتونه یو دوه درې لاسته راکړی. الف د ایکس د احتمال توضیح ولیکئ. ب د ټولنې اوسط او واریانس حساب کړئ. جیم د ایکس بار د توضیح جدول تشکیل او مستطیلي ګراف رسم کړئ. د ای ایکس بار او ایکس بار حساب کړئ. ګورئ ګلونو زده کوونکو راځو د سوال د حل لپاره موږ او تاسې لیکو چې الف د الف جز دپاره موږ او تاسې کار کوو. ګلونو زده کوونکو څنګه موږ کولی شو د الف جز دپاره د حل لپاره کار وکړو. ګورئ ګلونو زده کوونکو دا په دې ډول موږ او تاسې حل کوو. ایکس قیمتونه موږ او تاسو ته راکړي یو دوه درې د احتمال تابع توضیح چې موږ او تاسو ښیو یو پر درې ان موږ سره درې دی یو پر درې او یو پر درې. دغه شکل چې موږ او تاسې د الف جز دپاره چې شو حل شو. راځو ګلونو زده کوونکو بې اوس اوسط پیدا کوو. اوسط موږ او تاسو داسې را پیدا کوو ګلونو زده کوونکو چې میو مساوي کېږي د ای ایکس سره دا مساوي کېږي. دا په دې شکل باندې ګلونو زده کوونکو لیکلی شو چې مجموعه د آی مساوي یو نه تر اینه پورې ایکس ضرب اف ایکس دا مساوي شي د مجموعه د آی مساوي یو نه تر دریو پورې ایکس ضرب اف ایکس. اف ایکس قیمت موږ او تاسو سره څو دی یو پر درې دی. بل اخیره ګلونو زده کوونکو په دې ډول به موږ او تاسې اوسط لاسته راوړو. دلته ګورئ قیمتونه اوس موږ او تاسې وضع کړو. د ایکس په ځای به ولیکو چې یو ضرب یو پر درې جمع دوه ضرب یو پر درې او جمع درې ضرب یو پر درې دا مساوي کېږي. یو پر درې به پکې مشترک ونیسو یو جمع دوه جمع درې یو او دوه درې درې او درې شپږ دا مساوي شي یو پر درې ضرب شپږ او دا بل اخیره مساوي له چې سره شي ګلونو زده کوونکو دوه سره شي. دا موږ او تاسو سره ګلونو زده کوونکو چې شي اوسط شي. اوس موږ او تاسو نور مخته ځو ګلونو زده کوونکو کولی شو دا موږ داسې ولیکو چې ایکس بار ایکس مربع دا مساوي کېږي ده. دا په دې شکل باندې ګلونو زده کوونکو کوو چې مجموعه د آی مساوي یو نه تر اینه پورې ایکس مربع یا ان دلته موږ او تاسو سره درې دی ایکس مربع او ضرب اف ایکس ضرب اف ایکس. اوس په داسې کار وکړو ګلونو زده کوونکو دلته موږ او تاسو آی ته قیمتونه ورکړو یو مربع جمع دوه مربع جمع درې مربع. اف ایکس پکې د تیر په څیر بیا موږ مشترک ونیو. کولی شو په دې شکل باندې ونیسو. یو چې مربع کو یو به شي دوه چې مربع کو څلور درې چې مربع کو نهه او ضرب د یو پر درې یو څلور پنځه پنځه او نهه څوارلس کېږي. دا به زه ولیکم چې څوارلس ضرب یو پر درې دا مساوي شي څوارلس پر درې سره. دا موږ او تاسو سره ګلونو زده کوونکو څه شو ایکس مربع شو چې موږ او تاسو قیمت لاسته راوړو څوارلس پر درې. په همدې ډول ګلونو زده کوونکو اوس کولی شو چې موږ او تاسې چې هغه کوم قیمت چې موږ او تاسې نه غوښتې هغه قیمت ته د رسیدګۍ په خاطر باندې موږ لیکو چې دلتا مربع دا مساوي کېږي ده. موږ لیکلی شو چې ای ایکس مربع منفي ای ایکس چې کوم زموږ او ستاسې اوسط دی کل مربع دا په دې شکل باندې ولیکو دا مساوي شي. د دې قیمت خو موږ او تاسو لاسته راوړو څوارلس پر څو شو درې منفي د دې په ځای به خپل قیمت ولیکو دوه مربع دا مساوي شي څوارلس پر درې منفي څلور بالاخره دا مساوي شي. دې ته چې موږ او تاسو مشترک مخرج درې ولیکو څوارلس په خپله منفي دولس بالاخره دا مساوي به څو سره شي دوه پر درې سره به شي. موږ او تاسو نه دوم جز کې چې کوم څه غوښتي ګلونو زده کوونکو هغه موږ او تاسو لاسته راوړل او زموږ او ستاسې قیمت څومره شو دوه پر درې شو. اوس ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو ته خو د ایکس قیمتونه راکړي چې یو دوه او درې. اوس موږ او تاسو غواړو دې دپاره کوم جدول چې دی جدول موږ او تاسو څه کړو ترتیب کړو. د جدول د ترتیبولو دپاره موږ او تاسې څنګه چل کوو ګورئ ګلونو زده کوونکو راځو د دوی هغه په خپل منځ کې چې کوم جوړښت دی د مرتبه جوړو په شکل باندې هغه موږ او تاسې لیکو چې یو او یو. بل مرتبه جوړه موږ او تاسو سره چې ګلونو زده کوونکو راځي یو او دوه ده. ورپسې بله ګلونو زده کوونکو یو او درې همدارنګه دوه او یو دوه او دوه ورپسې ګلونو زده کوونکو دوه او درې ورپسې بله مرتبه جوړه چې ګلونو زده کوونکو راځي درې او یو ورپسې درې او دوه او بل اخره درې او درې. اوس څه کوو ګلونو زده کوونکو اوس د دغه هرې مرتبې جوړې چې څه پیدا کوو اوسط پیدا کوو یو او یو دوه دوه چې په دوو تقسیم کوو یو
یو او دوه درې درې چې په دوو تقسیم کو 1.5 یو او درې څلور چې په دوو تقسیم کو 2 2 او یو درې درې چې په دوو تقسیم کو 1.5 2 او 2 څلور څلور چې په دوو تقسیم کو 2 2 او درې 5 5 چې په دوو تقسیم کو 2.5 درې او یو څلور څلور چې په دوو تقسیم کو 2 2 او درې 5 5 چې په دوو تقسیم کو 2 نیم درې او درې څو کېږي شپږ چې په دوو تقسیم کو څو کېږي 3 اوس ګلونو زده کوونکو دغه موږ او تاسې لاس سره راوړو اوس څنګه چل کوو اوس د اکس بار د توضیح د کثرت جدول جوړو د کثرت جدول په دې شکل باندې اوس موږ او تاسې جوړو لیکو چې دلته اکس بار او دلته موږ او تاسو څه لیکو اف اکس لکه په اول جز کې چې موږ او تاسې کار وکړو د هغه دپاره کار کوو دا یو موږ او تاسو ټول شمار مرتبه جوړې مرتبه جوړ که موږ او تاسو ټولو شمارو 9 دي موږ او تاسو سره نو چون دلته یو چې دی دا یو اوسط دا یو دفعه راغلی دی نو موږ او تاسو دا لیکو چې یو پر څو باندې 9 باندې 1.5 1.5 کو ګورو یو دفعه دا یو دفعه دوه دفعې نو موږ او تاسو دا لیکو چې 2 پر 9 بل ګلونو زده کوونکو چې موږ او تاسو وګورو 2 دی دا 2 چې دی ګلونو زده کوونکو که موږ او تاسو وګورو 3 دفعې راغلی دی یو 2 او دلته دا 3 ورپسې ګلونو زده کوونکو بل چې موږ او تاسو سره دی 2.5 دی 2.5 کله تاسو وګورئ یو دفعه دلته راغلی ګلونو زده کوونکو یو دفعه هغه دا هم 2 ور راغلی 2 پر 9 او بل ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو سره څو دی 3 دی 3 چې دی یو دفعه راغلی د کرښې په اخیره برخه کې دا موږ او تاسو سره د اکس بار د توضیح هغه د کثرت جدول شو چې موږ او تاسو دا په دغه شکل باندې شک ترتیب کول هم د دغو ترمنځ مرتبې جوړې وټاکلې وروسته هم د دې هرې مرتبې جوړې اوسط پیدا کړه وروسته هم د اوسط څخه موږ او تاسو هغه د کثرت جدول شک ترتیب کړه اوس دا موږ او تاسو په یو مستطیلي ګراف کې موږ او تاسو خو تاسو توجه غواړم ګلونو زده کوونکو ګراف ته متوجه شئ تاسو سره یو 1.5 2 2.5 درې دا موږ سره هغه اوسطونه دي چې موږ او تاسو کوم لاسته راوړو د مرتبو جوړو او دا موږ او تاسو سره موږ سره هغه تعداد دی چې 1 پر 9 2 پر 9 3 پر 9 دا هغې په اندازه باندې موږ او تاسو دلته چې رسمو ګلونو زده کوونکو دا نقطه موږ او تاسو د نقطې سره د شک وصلو دا بله نقطه له دې سره په نتیجه کې موږ او تاسو سره هغه مستطیلي ګراف چې شکي لاسته راځي ګلونو زده کوونکو د سوال پاتې جزونه تاسو ته پرېږدم تاسې خپل حال کې کار ورباندې وکړئ که بیا هم ستونزه وه له موږ سره یې شریکه کړئ تر بیا د خدای په امان